السلام علیکم جی نن موږ خبره کوو په مالویر باندې چې مالویر د څه شي مالویر زموږ موبایل او کمپیوټر ته نقصان څنګه رسي او د مالویر د موږ ځان څنګه بچ کوو موږ خپل موبایل خپل کمپیوټر څنګه سکیور کوو د ټول اول خبره دا چې مالویر د څه شي مالویر زموږ سره یو ملیشیس سافټویر دی ملیشیس سافټویر مطلب دا دی چې دا یو خطرناک سافټویر دی دا چې کله ستا موبایل ته انسټایل شي دا ستا موبایل هیک کولی شي ستا موبایل خرابولی شي ستا کمپیوټر خرابولی شي کمپیوټر هیک کولی شي اوس دا مالویر چې کوم دی دا ستا موبایل او کمپیوټر ته انټر کیږي څنګه نو دا د پیک لینک او د پیک اپ په تور باندې ستا موبایل ته انټر کیږي اوس د پیک لینک او د پیک اپ څه مطلب دی په دې کې هیکر مطلب چې هیکر ستا موبایل ته مالویر انټر کوي نو هغه څه وکړي هغه ستا موبایل ته یو پیک اپ انسټایل کړي چې هغه د پلی سټور افیشل اپ نه وي نو د هغې په ترو باندې ستا موبایل هیک کیدی شي ستا موبایل خرابېدی شي ستا ډیټا ټوله هیکر ته تللی شي یا ستا کمپیوټر ته دغه شانتي پیک اپ انسټایل کړي چې د هغې په ترو باندې ستا کمپیوټر خرابېدی شي ستا د کمپیوټر ډیټا هیکر ته تللی شي دویم چې کوم دی پیک لینک د پیک لینک په ترو باندې هم ستا ډیټا هیکر چې کوم دی هغه هیک کولی شي ستا موبایل هیک کولی شي ستا کمپیوټر هیک کولی شي هیکر داسې وکړي چې تا ته یو پیک لینک راولېږي نو چې کله ته په هغه لینک باندې کلیک کړي نو ستا چې څومره ډیټا وي هغه هیکر ته لاړ شي ستا موبایل هیک شي یا ستا موبایل خراب شي نو مالویر په دې طریقو باندې ستا موبایل ته انټر کیږي اوس په دې نه موږ ځان څنګه بچ کوو د مالویر نه موږ ځان څنګه بچ کوو نو د ټول اول خبر دا چې موږ خپل موبایل ته پیک اپ نه انسټایل کوو موږ به د پلی سټور افیشل اپ انسټایل کوو د پلی سټور نه به اپ انسټایل کوو د هغې نه علاوه به نور د یو ځای نه هم اپ نه انسټایل کوو او چې نور څوک درته هم اپ راولېږي نو په هغې باندې کلیک کول او هغه انسټایل کول نه دي پکار هغې نه ځان بچ کول پکار دي ځکه چې دا ستا موبایل هم خرابولی شي ستا کمپیوټر هم خراب ته اوس یو څوک لینک راولېږي او ته دا سوچ کوې چې دا لینک زما دپاره خطرناک دی او که صحیح دی نو ته به داسې وکړې چې ګوګل ته به لاړ شي او هلته به ولیکې یو آر ایل چیکر چې کله تا یو آر ایل چیکر ولیکو او دغه لینک به کاپي کړي او هلته به پیسټ کړي په ګوګل کې په یو آر ایل چیکر کې به په ګوګل کې په یو آر ایل چیکر کې به دغه لینک پیسټ کړي چې کله تا لینک پیسټ کړو او تا ته په ګوګل کې ریډ کلر شو نو دغه لینک بیا ستا دپاره نقصاندeh دی په دغه لینک په نه کلیک کې ځکه چې د دغې د وجې نه ستا موبایل هم هیک کیدی شي او ستا ډیټا هیکر ته تللی شي دویم نمبر اوس که چېرته تا دغه لینک کاپي کو هلته دې په یو آر ایل چیکر کې پیسټ کو او تا ته ګرین کلر شو شین کلر درته شو نو بیا دغه لینک ستا دپاره خطرناک نه دی ته پرې کلیک کولی شي